چې په کوم شپه رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج ته لاړو او جبرائیل جنت ته دننه نه ایستو نو جنت کې رڼا شوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې جوړ د خدای دیدار دی. جبرائیل ورته وی نه صبر کوه. وی دا څه دي؟ وی هغه مخامخ بالخانه کې ګوري؟ ویلاو ویل هغه جنۍ وخندل چې تی ولیدې نو د هغې د غاښونو رڼا په ټول جنت پرېوته نو ټول جنت یې رڼا کړو. وی دا څوک ده؟ وی ستا مطلب چې الله کومې هورې ورکوي دا د هغې خدمتګاره ده. وای اوس پوښتنه وشوه چې دا د جنت حورې به څنګه وي؟ الله ورته وایي نور به په خپله وګورئ چې راشئ ولا وکأنهن الياقوت والمرجان. دا حورې به په رنګ او په صفایۍ کې د یاقوت او د مرجانو په شان وي. د یاقوت او د مرجانو په شان. دا بچا ته ملاویږي؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان. تو گناہ قادر شوی، گناہ لاس لدرغه او زړه کې د لراله چې د دې به خدای مانه تپوس گیو تیرسته شوی. چې تیرسته شوی الله وای چې په ګناه قادر شي او زما د یاره ګناه پریدي دې سړی ته به په قیامت کې اعلان وکم چې دو جنت مې ورکړه. انعام دو جنت. دا به څنګه جنتونه؟ فیهما عینان تجریان. په دې جنتونو کې به بهترینی چشمه بهیږي. جو جنتیان با پکی څنګه ناشتی؟ متکئین علی فرش بطوائنها من استبرق. دی جنتیانو با تکیا والی دس تکیا بے والی وی پا آغا فرشونو باندے چې داغه سټ بدشنوري خمو نه او بیا وجن الجنتین دان. تکیا دیواله دا کیلا خرم د کیلې بوټه برا وګت شي کیلا بس پینا کړي ستا خلې ترو او بچ دا اکبر باچا لاټه لاس مخه زوا په خله کې واله انار خرم انار برا وګت شي سپینې کړي دانه وخله کې درته وای تا به تکیا وای. نوکران بسنگئی د دې جنت. نوکران دلته نوکر هغه چې یا پوز نه یا غوګ نه یا بونډې یا څه بلای پې کنه هغه نوکران. نوکران وای نوکران د جنت بداسي. وحلوا اساور من فضه. د جنت نوکران بداسي وی چې د زرو کنګڼي به پلاس کی. په جنت کې بسړیم کالیا چي سړی. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. پاغه خستله سونو باندې با او بدر ته پیش کړي. خسته به څومره ایدا نوکران. اوس خو په ټول پاکستان کې وګوره چېرته ښایسته سړی وښایه شته؟ ښایسته سړی شته چېرته پاکستان کې؟ وار یو چې ګورې څوک بونډی دی څوک کنډی دی څوک څه شی دی ځان مانې ډېر جوړ کړی برش مرشې والی او زمونږ هم ګیره نیره ګومنځ کړي خو په ارام کښېنه ښایسته نه یي ملا صاحب. ښایسته به څومره یا نوکران الله وی خسته بدمری. اذا رأيتهم حسبتهم
لؤلؤا منصورا. خسته به دومره چې ورته وګورئ نو ته به وایې چې د ملغلرو نه چا تار ویستی دی، یو د بل د پاسه ټپکیاویږي لګیا دی. خسته به دا نوکران دومره لکه د ملغلرو نه تار وباسي په یو بل باندې ټپکیاویږي. خادمان د جنت به داسې. په هفته کې به امام ترمذی لیکلي دي چې هفته کې به یو ځلې دغه لګي دا بازار لکه دا اختر چې راشي که نه کننګمبار کې میلاو لګي یا مینا بازارو لګي یا که نه او د ښځو دلته یو توبره اچوي چې دې کې څه شي هېڅ کې بلاون دی دلته یو داسې شی اچولی پوه شوې بس هغه توبره ورته دا هم ته کمه نه ده یعنې دې ته وګوره درې ګزې ټوپی ته دغه توبره یې چولي نو حیران به شي چې دې کې څه شی دی څه مې وي په جنت کې به په هفته کې یو ورځ باب السوق فی الجنه بازار به په جنت کې لګي په هفته کې یو ورځ دا جنتیان به پکې ګرځي را ګرځي فوټوان به پکې خرڅېږي ښایسته ښایسته یو جنتي به فوټو راوچت کړي چې دا خو ډېر ښایسته دی فوراً به دا جنتي دا فوټو په شان شي ځکه چې جنت د غم ځای دی نه که نه خدای وایي چې دا ښایسته دی به ته داسې شه زما په دې خبره پوهېږئ جنت د غم ځای نه دی چې مازدیګر ټایم شي الله به ورته وایي خوشحال شوي به یا الله څه کمی نشته هر څه ډېر الله به ورته وفرمایي یو کمی شته دی تیار شئ ملائکو ته به وایي زما او د دې جنتیانو منځ کې دا حجابونه لرې کوي دا الله او د ملائکو جنتیانو منځ کې حجاب به لرې شي چې لرې شي نو الله وایي وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظرة ډېر مخونه به په دغه ورځ تازه وي او خدای ته به ګوري چې الله ته وګوري تمام اهل جنت به بېهوشه شي یا الله دا مزه لا چرته وه چې راپاسې وای به یا الله دا جنتونه او اسم نه دي په کار نه حورې او نه غلمانان او نه څه خو دا مزه چې یو ځلې بیا وی الله به وایي ټیک ده تقسیم به وشي دې جنتي ته په میاشت کې یو ځل دیدار د خدای دې ته په هفته کې یو ځل دې ته په پلاني دی پلان یو جنتي به داسې پکې پیدا شي چې هغه ته هره د ورځې څو ځله خدای ته کتل یا الله پاغه کې مرا والا یا الله د خپل حبيب په خاطر پاغه کې مرا والا چې د ورځې څو ځله ورته نو زما ديدانو ټول مربا یو حسن سره تیروي چې هغه د الله ذات ته او ټول مربا یو حسن سره تیروي چې هغه جناب محمد رسول الله دی زما په خبره پوه شئ دې دوه حسنونو ته ټوله زندگی وقف کړي ټوله زندگی په زړه کې داسې به وکړي چې نہ وضو جانتا ہوں نہ نماز آتا ہے نہ وضو جانتا ہوں نہ نماز آتا ہے سجدہ کر لیتا ہوں جب سامنے آتے ہو یہ سجدہ اگر ان کو روا نہیں یوں سجدہ کیجئے کس سر کو خبر نہ ہو دا سے سجدہ کا یار تھا کہ سر تدم پتہ ہونے لگی 24 گھنٹے دن تو تیری ہی تصور میں گزر جاتی ہے
और रात के ख्वाब में भी तू ही नजर आता है. जवाब दे खबर پوي گئی د سین حیدرآباد ناغور دیو سړی ما ته ټلیفون کوي ما ته مولانا صاحب یو فوټو را واستوا مال زما فوټو سکه خوارچا خو مولا فوټو دی نه مولا ګیرا بي یو وینا کنه ډیر مې شوق دی مال ډیر دې زخواخي مول ډیر مې خواخي مال جب تصور دل میں ہو تصویر کی حاجت نہیں زلف کے پابند کو زنجیر کی حاجت نہیں پزړه کې دي چې د چا تصور یې ته د تصویر ضرورت نه بیا په عشق کې واوري دو درجې دي یو فراق دی او یو وصال دی دا الله پاک په دنیا کې مونږ ته ځان ولې نه خي دا الله پاک څخه کمه راځي چې مونږ ته دنیا کې وخی ها د اسمان حجابات لري شي او وای چوغوري دا دی الله څخه کمه راځي ولې نه خي ولې زکه چې دنیا فانی زیاده او الله باقی ذات ته نو هغه خپل لیدلې درته هغه باقی زندګۍ ته خودلې دي چې ما سره به ټول عمر تیرې دلته دا خون ځای نه دی خون به الته اخلي بیا زما په خبره پوهېږئ د خون ځای به جنتي ګوره یو سړی ما ته راغی صدر صاحب ډډه وه طبیعت یې خراب دی یو سړی ما ته راغی جی کویدن مې کړې ده او بالکل میں ورسره ډیر محبت ته یاره جی منما بس پلار ته وای چې ضرورت وادو کی او چې دې سر کوي او منما او بجینه سره زما ډیر لاو ده لاو دا کیسه زامن دې مینې ته لاو وی لاو زما ورسره لاو ده مال دې راخره بس وادو او رونو مونږ چې د انتظام کولو چې ورجی بده سي په خوري نو دی ورته وای چې ورجی پتم درو لګوي او د نه تاریخ کم بند بس کې چا ډولای زما راځي زه د نه هم تاریخ په انتظار ورجی پتم درو لګوي ان کای ما وتړلو چې ما وتړلو نکانو یو میاش پس می جوړې دو مال څنګه حال ده ولې بس خیمانو مال څنګه خی ته خو ډیر خی دې پتان درو لګ مال چل څه دی ویلې بس پرې ګدای مال ما ته یو کیسه نه وکړي چې په تیرا کې یو الکو او مور ته ویل چې اده مولا واده وکا کې نیویش نم دی اده مولا واده وکا کني وېزنم دي امور ډېر تنگ کړه غي ولا واده کو چې واده وکړه یو میاش چې 13 شو د شپې په 12 بجې چغې شوې چې واده رومنډا کا امور رومنډا کړ چې بچیا میلا مې سپیرا شت چال وشو وې چې دا خدامه اور خاړه ولوله مې نه پرېګدي ورستنه مې تخړای اوه په ایمان چې دا ستاسو څومره خزي دي داسې یې کنه یې او چشمه والا سمې کنه قسم په خدای چاري او نه پښتنه کې دیس په مو تراغله د کوئی په بلاګانو اورېدلی یې خدای هم ته خلاص کړر پاکستان با د خزو د لاسا پاسمانی قهر په لپیټ کې راځي نن خزه دومره آزاد شوي او دومره عیاش شوي او دومره لری لاړې عزیزانو اخیری کې ما مضمون سبلو خو خدای خبر په ګډو وډو سر شوما کڅ چالو شو ما صد معراج باس تاسو په مخ کې کولو اب انشاءاللہ بیا کدھر پروگرام ہوئے تھا کرسی ہیں اب ٹائم ہے برما حالتا میں غاڑا خوگی بھی کرتے
غاړه مې خوږېږي په ایمان درته هم خبرې نشم کولی، خو دا ستاسو کې څوک بزرګ ناست دی چې دا ما نه خبرې وباسي. زما عزیزانو سوچ وکئ، دغم وخت دی د نوح علیہ السلام په قوم چې طوفان راتلو، نو نوح علیہ السلام ته حکم وشو چې کشتی جوړه کا، ته به په کشتی کې قوم به دې تباه کېږي. د چې کشتی جوړوله قوم ورته دا څه کوي؟ ویل کشتی جوړوم په تاسو طوفان را روان دی. نو هغې یو بل سره ټېلې ووالې، ویلې ده ته ګوره دی به په کشتی کې یو مونږ به تباه کېږو. دا داسې وایي لکه ستاسو کې هم دلته په پېښور کې مړی ملا جړېل نه یې لګې وایي. اول د کوم دکاندار نه چې ښځه سودا دي په ایمان وی دا خبرې په هغه دکاندار ښې لګي، په ښې لګي چې ښځه ته سوداګانې هلي هغه د بجلیګر ملا دشمن شو، وایي ګاک مې خرابوي. ګاک د ستا لیټۍ وخوري، د هغې بیړه غرقه ده. نو دی کشتی جوړوي، نو هغې به خندل چې ده ته ګوره یہ پہ کیا کہندے میں کشتی جو سن تے تسی تباہ و سوتے تسی. نوح علیہ السلام خدای ته وی چې الله دی خو ما پورې خندا کوي. الله ورته وی چې دوی ته وایا چې فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، لغون دی او خاندای بیا به داسې جاړی چې جړا به هم څوک نشي روکولی. چې طوفان شروع شو، یو ساس کې به د اسمان نه د کوهی تور غر عمره را پرېوتو، یو ساس کې، او ځمکې به د لاندې اوبه را خارجولې. خپل زوی ته یې وویلې چې ارکب معنا لا عاصم اليوم، سور شدی کشتی کې ګوره نن بچ کېده نشته. هغه وی زه به غر کې پناه والم. غره ته لاړو، یو سوړه کې ننوتو، ځان پسې هغه سوړه بند کړه، خپلې تشې متیازې ته دومره لاړې چې دی پکې ډوب شو. خدای کولی شي که نه شي کولی؟ خدای هر څه کولی شي. دی خو وګورئ امریکا تلې وه، نن دنیا لګیا ده امریکا چوپړ پاوړ دی، امریکا چوپړ پاوړ دی، امریکا چوپړ پاوړ دی. دلته دوی په ریډیو کې یو دونډونه کېنولې ده، د هغې یو دوه ټکي دي چې یو مقبوضه کشمیر، مقبوضه کشمیر، مقبوضه کشمیر، مقبوضه کشمیر. 55 کاله کې مقبوضه کشمیر زمونږ سر ونه خوړو. مقبوضه کشمیر او مقبوضه کشمیر، مقبوضه لکه خو په تندر ولای یا هندو ته حواله کوي، یا پیدا پاکستان ور واچوي چې یا خوښ یا دی خوښ. تاسو خیال راغی یو دا مجاهدین په ور پیدا که د واجپای نه ښځه رانوسته په دې مخ مې تو کوي. او مقبوضه کشمیر او مقبوضه کله به امریکا پکې خبر، امریکا سوپر پاور و. نن خبر شوی یی چې پر ریاض غوندې ځای کې خودکش حملو کې څومره امریکنیان تباه شوي دي. خودکش تر اوسه پورې یو کافر خودکش حمله نه ده کړې. هغه زړه خودکش حملې کوي چې کوم زړه کې د محمد رسول الله تصویر وي. د کابل زه وایم چې نن په کابل کې تاسو اورئ چې دومره امریکنیان مړه شو، دومره مړه شو، دومره مړه شو. سره د سوپر پاور طالبان نه دي. دا هغه 15,000 ملایکی دي چې کومې د بدر میدان ته نازلې شوې وي، هغه پاس نه دي تلي، په دې غرونو او په دې عربو کې ناستې دي. او ان شاء الله د امریکې اور میګ به په خدای ماتای. خو کومون کې صحیح اسلام راغې، کومون کې صحیح دین راغې، کومون کې صحیح مذهب راغې، دا څنګه وایم؟ زما د کور خبره نه ده، زه څه شیم، ما نه خو سپیم ښه دی.
بجلیګر مولا نه سپیم خده هغه سره به د خپل عمل حساب نه کیږي ما سره به زما د عمل حساب نه کیږي زه نه ویم الله وایي ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين خپکیږئ ما غمجن کیږئ تاسو به په ټولې دنیا اعلی او سربالا یئ خو په دې شرط که تاسو کې اسلام راغی او تاسو کې ایمان راغی نو الله دې هغه ایمان او هغه حیا او هغه دین مونږ کې راولي چې هغه پې راضي کېږي او هغه پې خوشحالېږي هغه کار دی الله زمونږ نه واخلي چې هغه پې راضي کېږي او هغه پې خوشحالېږي عزیزانو زمونږ ژوند د اوښانو کاروان دی لږ وخت کې به راباندې تېر